واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم. او تاسو د هغو دپاره تیار ساتئ طاقت او تړلی شوي وسیون چې د هغه په ذریعې تاسو د الله دښمن او خپل دښمن وډر کې او دین علاوه نور کوم دښمن دي هغه هم وډر کې. لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. او تاسو د الله په لارې کې چې کوم څه خرج کوئ هغه به تاسو ته پوره پوره د هغه بدله ملویږي او تاسو باندې به ظلم نه کیږي. وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوکل على الله انه هو السميع العليم. که هغوی د صلح او د جوړې طرف ته مایل شي نو تاسو هم مایل شه، ته یا مایل شه او په الله باندې برسا وکړه، بشک الله رب العزت اورېدلی ولا او هر چی شي نه خبر زوت ته. وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. که هغو دا وغواړي چې تو سره دوکا وکړي نو الله د تو دپاره کفي ده. الله هغه ذات ته هغه تو ته قوت ډېر کړلو خپل مدد او د مؤمنانو په مدد سره. اردو کې ترجمه کوم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. اور ان کے لیے تیار رکھو قوت اور بندے ہوئے گھوڑے، تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراؤ اور اس کے علاوہ جو دیگر دشمن ہیں ان کو ڈراؤ. تم انہیں نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا. وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله انه هو السميع العليم. اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں تو آپ بھی مائل ہو جائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے. وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو مضبوط کیا اپنی مدد اور مؤمنین کی مدد کے ذریعے. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله رب العزت په جنگ بدر کې مسلمانانو څه داسې خوست تیاری نه وکړه او بغیر د تیاری نه کفر سره دغه ټکار وخوستلو او الله رب العزت مسلمانانو ته فتح ورکړه. علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې دې ځای کې الله رب العزت مؤمنانو ته دا فرمایي چې ټیک ته جنگ بدر کې خو داسې وشول خو آینده دپاره چې کله کافر سره جنګ کوئ نو د هغه دپاره تیاري کوئ. لہذا الله رب العزت دې ځای کې فرمایلی دي چې یو خو د کافر دپاره من قوت مجتمع کې قوت جامع کې وتا او دویم ومن رباط الخیل وسیون وتا تیار کې. چونکه هغه زمانه کې دا ووس کوم دا کنه دا په جنگ کې ډېر زیات پکړېدلو او اوسه د جدید ټکنالوژي په دور کې یا داسې علاقې شته چې هغه کې ووس ډېر ضروري ده. ووس کچر نه علاوه چنانچه اوسه د کوم دشوار گزار غرونه دي د کې د آرمي ولا کوم چیک پوسټ دي هغه اټول کور کوم دغه وسیون او کچر نه خلی. نو بهرحال الله رب العزت دې کو ته فرمایي چې تاسو د کافرونو لپاره قوت تیاروي. لہذا هغه زمانه کې چې کوم قوت وو هغه نزاع وا هغه شو توره وا دا شیون. نو نن زمانه کې چونکه ټکنالوژي وروتله اوس مغا توره وغیرہ اوس کور نه کوي، اوس توپاک دا لنچر دا جوز دا ډرون دا ټینک دا اټم بم دا شیون دي. لہذا الله رب العزت دې دا فرمایي چې کني تاسو کوشش دا کوئ چې کافر نه دوا قدمه مخکې وې د تیارې په لحاظ سره. لہذا اوس کافر کوم میدان کې تو سره مخ ته نو ته به هر میدان کې هغه سره مقابله کوي. که تاسو فکر کړی وي ګوره نن سبا مو کافر نه په هر لحاظ سره ورستی نور پرېږدوه چې هغو ګوره دنیا کې د حربې په طور باندې اخلاقیات استعمالوي. هغو په اخلاقیاتو کې موږ تاسو نه مخکې دي. موږ ته پکور ده چې څنګه هغو اخلاقیاتو کې مخکې دي مغانه منا چې مو اخلاقیات خو پکور ده چې دا خو موږ ته حضور صلی الله علیه وسلم د یو مؤمن تر امتیاز هم دغه هغه ده اخلاقیات دي. حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام زیات اجمعین دغه خو د دنیا استادون دي په اخلاقیاتو کې. ټولې دنیا ته حضرت صحابه کرام زیات اجمعین اخلاقیات ورخی. نن افسوس دغه ده نن ګوره خلک یورپ ته ډیر زور کوي، ځون امر کوي. ګوره خلک داسې ترې اغت کی په لنچونو کې او په بهري لیارو باندې روان وي، خاو ته پاتې وي چې یاره دغه لیارې باندې مارګ ده خو بیا ځون ورسوي. صرف پیسې نه ده، پیسې خو سعودیا کې ډیره ده، پیسې خو په دوبۍ کې ډیره ده، پیسې خو په کویت کې ډیره ده. یورپ ته خلک ویلي چې هغه ځای کې اخلاقیات دي، هغه ځای کې نظام ده، هغه ځای کې سیستم ده. ګوره په سعودي عرب کې په دوبۍ کې ډیر خلک موږ ته سړونه عزیزان ورکړي دي چې ټلیفون وته کې پیسې راوستل زار بوبرنه پیسې سوري چې تاسو ته یورپ نه ټلیفون شوه دا چې یاره زه د پیسې ځکه نه درستم چې مون انګریز پیسې وي سوري سوچاونه کې ځکه چې چوکچونه پیسې وي سوري دا خو مو اخلاقیات دي. سو مو مقصد دا شاید نو بهرحال د اخلاقیاتو په میدان کې باغ سره مقابله کوي مغان من اخلاق په جوړای. سو د هغه اخلاق دي ته په مخ کې بالکل هیڅ ثابت شي او دویمه په ساينس او ټکنالوژي کې به تاسو سره مقابله کوي. موږ په سعودي عرب کې
څو کولونه دغه 70-80 سال وشو چې دغه پټرول هغه نه راوځي سعودي عرب نه د نورو عرب کنټریز نه دغه اوسه پورې انجینرون نه کو پیدا دغه اندغه هغه د پالتیرو کې کومه ماشينري استعماليږي کوم سافټویر استعماليږي کوم هارډویر استعماليږي دی هغه انجین اته ور خراب شي جوړول ولا کاس سره نشته مست اندازه ولګوا سلو کولونه ایتو دغه کویون وتلی دي او ته اوسه پورې ماشين د خراب شي ته کوم دا کنه انګريزون ځون تر غوړي ته اوسه پورې هغه نه کو پیدا څنګه لګیدل شاید ته ټیک دوره پرې مسلمانانو کوم دا کاهل او سستي بلونی په دنیا کې ګورن جدید څوره هغه د ایجادات دي په هغه کې توکسه د مسلمانانو نما ورکې اوس نشته موجوده څوره شیونه ایجاد کیږي د و مسلمان نما ورکې نشته ک بجلی دا ک بلب دا ک تور دا ک ګوړه دا ک انجن دا ک د میډیکل آلات دي یو شي کې د مسلمانانو نما نشته دا ویلي الحمدلله دا نه مسلمان ذهین نه مسلمان څوک دا کنه هغه ته تابو دا هغه د خپل عیاشه په واجب تابو دا په اندلس کې د مسلمانانو حکومت وو نو هغه ځای کې یو بچو تیر شو دا چې دغه نوم عبدالرحمن ثالث دا عبدالرحمن ثالث یو خځه وا چې دغه نوم زهره دا عیسایانه وا کرسچن وا دا په دې باندې ډیره ګرونه وا نو دې کوم دا دې په یاد کې قرطبه د هغه یو شهر وو د اندلس دې سره څنګه کې دې کوم دا کنه یو بل شروخ شهر یې جوړ کړو چې هغه ته مدینه الزهره نوم ورکړه د خپل خځې په هغه کې مینی کې محبت کې دي دا جوړ کړو او دومره لمبا چوڑا چې کوم دا کنه هغه جوړ کړو شهر چې اوري تقریبا 15 میله هغه وګړو ستارو دومره لوی شهر تیار کړو او هغه کې وو 13000 خو خلی ورکی مسترونو کور ورکی کول چې جوړول 13000 او 4000 هغه کې وخون لګیاو ورکی د سمنونه د خختې د ایټ او د تبه او د مربلي ورکی وړه فرانس نه الجزائر نه مراکش نه او بغداد نه شام نه دغه الکونه هغه ته مربلي وړي او قیمتي ډیکوریشن ولا سمنونه وړي 6000 ورکی خځې خدمتګوري نو یو لا تعداد تقریبا د نن زماني په حساب سره تقریبا 4-5 خراب روپے په باندې ولګیدل خو انجام چې شو وتلو انجام دا وتلو چې دا بادشاہ عبدالرحمن الثالث څخه بچ شولو نو دینه تقریبا اویا کولو بعد دا غدي خراب روپے محل څنګه دا کنه مسلمانانو خپل منځو کې خانه جنگي ولګیدل بربرونه بوتلو دا د افریقي ولا یو قبيله و بربر قبيله دا غدي بربر ولا قبيله ولا خلک رچک شولو هغه کې عربو سره تا اخر وچول نو دا مدینه الزهره کوم شهرو دای مکمل وسوالو څومره قیمتي سمندو او یو کولو کې د ارڅ عزت پات شول او دسه وړاند روچولو چې دا اوس کوم د خدای کولې نو دی هغه اثرات ورکړي وته دا خندرات ورکړي وته اوس کوم دا کنه د یونیسکو ولا چې کوم دی هغه اداره ده د اقوام متحده ولا د آثار قدیمه ولا هغه ورپسې ویرغلی او هغه خپل هغه کې دا کسټډي کې خپل هغه یو سیستم دا نو هغه بیا خپل هغه کې خلی نو هغه مطلب دا شاید اوس یعنی دا انجام وته دی عیاشیو دا انجام وته سو اټول توجه کوم دغه شینو طرف ته د مسلمانانو او هغه څه کوي انګريزون څه کوي هغه ټیکنالوژي ایجاد کړله هغه نن څه کوم دا کنه موږ سره ګوره خبره نشو کوای ویل چې هغه سره طاقت هغه سره پاور دا هغه سره او دا حکم متعال الله رب العزت مت فرمای چې تاسو ترهبون به عدو الله وعدوکم واخرین من دونهم خپل دښمن او د الله دښمن څه کوم دا هغه تاسو د په ذریعہ وډر کې واخرین من دونهم هغه دښمنه وډر کې چې دونه الوادي لا تعلمونهم الله يعلم هغه تاسو نه پیژندې الله پیژندې اوس دا چوکتي مفسرین فرمایي چې کني دا اول کې کوم الله رب العزت فرمایي چې تاسو خپل دښمن نو دینه مراد مدینی کې کوم دښنو د يهوديان وغیرہ دغه متعلق ته فرمایي چې دا غور باندې وډر کا واخرین من دونهم دین ایلوان نورا وډر کا نور چوکتي فرمایي چې نور مکی ولادي اته تن ور پسې وغوا شیطان وته کوي وای فرمایلی چې داسې دغه ته سامان تیار کا سامان حرب چې دغه خود وډر شي چې دغه پسې چوکتي وډر شي او دا الله تعلمونهم الله يعلمهم تاسو نه پیژندې الله یې پیژندي دا چوکتي فرمایي چې دا اهل فارس او روم ولادي ځکه چې مستقبل کې الله رب العزت اشاره او تعبیر کا چې یو داسې دښمنات ته تیار نوسته ته پیدا غسره ایتو کوشته رواني چنانچه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په تور کې روم او فارس ته لوس وچولای شو او الحمدلله مسلمانانو بیا فتوحات حاصل کړل وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم الله رب العزت فرمایي چې الله په لار کې تاسو کوم خرج کوئ دغه پورا بدلا ته ملويږي دی الله په لار کې خرج کولی مطلب دا شایدا چې jihad بالمال تاسو کوئ مطلب دا شایدا چې ګوره تاسو کوم ټیکنالوژي ته راوي دغه لپاره د پیسې د دولت ضرورت آشته ده ایمو دغه د کرپشن دغه هول دایمو سو دیمو د استادانو تنخوانی نشته یونیورسيټیو کې بهر ملکونو کې تلور شي د هغه
خلی په تحقیقاتو باندې پر ریسرچ دی پاره دی هغه د عربو ډالرو هغه دا بجټ دا موږ تاسو کې تحقیقاتو محققاتو دی پاره 1 روپیا نشته دا استادانو تنخواونه وسره نشته دا نه پیسې نشته پیسې ډیره ده اوس ګوره د کوهستان سکندل هغه شو دا صرف الربع روپیا هغه پیسې کوم د فټونو کې خېل دي چې بالکل ماشينونه ودرېدلې دي ماشينونه غنای نشو دومره کټا کرپشن دا او دی اگر ریسرچ دی پاره دی تحقیقات دی پاره 1 روپیا نشته دی کرپشن دی پاره کروڑو روپیا دي ارب روپیا دي د څه مده مخکې مو یو تاسو یا پړوله د امریکای دی وی هغه ای یونیورسيټي هغه ورکړاو بجټ ورکړاو نو هغه لکه هغه یونیورسيټي ولا متعلق لیکلی وو چې یاره د میډیکل په پلان کې خبري باندې کوم دا کنه دغه دوره کروڑ ډالر ولا غوالي دی هغه په ریسرچ باندې مهنګای متعلق لیکلی ته مهنګای باندې ریسرچ کولو په مهنګای باندې دوره کروڑ ډالر ولا غوالي څه د مهنګای لایف څنګه د زندګي څنګه تیرې دغه کې د کومي دغه هغه د سنسري دغه بریتونه غني کوم دوادي دغه سنسرو کې څه کمول ورکېدا په دې باندې کوم د 2 کروڑ ډالر غوړي هغه خلک به ترقی نه کوي نو دا حکم نه ده چې تاسو کوم دا کنه دا وکي هغه اندغه شیونه ګوره جوزي جوړ کړلو او B2 B52 دا څنګه خطرناک جزونه جوړ کړی الله تعالی فرمایي چې و ان يريد ان يخدعوك داخلي آیات کې فرمایي چې کچېری کفرون تو سره دوکا کوي ته ډاریږي ونه ته دوکا وکي فان حسبك الله الله دې تو دې پاره کفی ده مطلب دا شایدا چې کني په دغه خدشاتو په واجب کوي وځي کې تو سره یو دې جوړي سولي خبر راونه ده نو بیا زړه کې دا خدشات مار ولا ته یې دوکار سره ونه کې دا ونه کې دا په الله باندې توکل کوا مفسرین فرمایي چې دا الله رب العزت پیغمبر اسلام ته ټکه استعمال کړل دا چې ان حسبك الله الله دې تو دې پاره کفی ده مطلب دا شای شو چې کني الله رب العزت دې تو حفاظت کوي مفسرین فرمایي چې دا الله رب العزت پیغمبر اسلام سره خوش کړی و چې کني ته چې کله چا سره جوړه کوي بس ډډای کوا مشتوي خو مفسرین فرمایي دا حکم مو دي پاره نه ده ډډا په ورسای مو دي پاره دا ده چې موږ مکمل تحقیقات کوو ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت اطلاع ورکوله بقاعده ته پلان کې ځوینه د سره دوکا کیږي چنانچه یوا قبیله وا جوهینا نامه وا جوهینا هغه سره د پیغمبر اسلام جنگ روغللو نو جنگ څخه روغللو دښمن مخه مخو نو مسلمانانو د مسبخین المنځ وکړل چې مسبخین المنځ ته ودرېدل المنځ ته وکړل نو هغه خپل منځو کې میټینګ وکړلو سو د مسلمانانو باندې المنځ ډیر سخت کړوندا ارڅ کوي خدای موږ نه پریږدي اسی چال کوو چې دغه بل المنځ یو راوندا څنګه هغه منځ ته ودرېږي بس د سټیم کې بریټ وکای حضور صلی الله علیه وسلم تعالی رب العزت تلو وکړه داسې پروګرام ته جوړ دا نو حضور صلی الله علیه وسلم بیا صلات الخوف دي ته یي د جنگ په موقع کې کیږي یا اندر منه د خوف ویری په ټیم کې کیږي ته تو باندې نو حضور صلی الله علیه وسلم ته حکم ملو شو بیا د مسجدګار المنځ غدا طریقہ کې سوال به نیم خلک به کوم دا کنه پاری ته ودرېږي او نیم به کوم د امام پسې المنځ ته ودرېږي دواره کوته څکل وشي بیا دا کسان لوړ شي پاری ته هغه نور بروشي د نور دواره کوته به اور پسې وکی چې دغه د دواره کوته وکی دا به لوړ شي هغه اول ولا به دوباره روشي ابو ودرېږي هغه به ځون ته هغه پوتې شوال منځ وکی بیا به دا لوړ شي بیا هغه بل فریق بیا روشي بیا هغه پوتې شوال منځ وکی نو دا صلات الخوف لکه حضور صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت اطلاع کوله موته چې دا شتونه لہذا موته حکم دا غدا چې کلا چې سره جوړ رسول کوي نو ډیر دیکھ بھال کر دي سړی چرته ریکارډ وکسي ته دوه کبوس نه دا څه خطر خو نه دا چال ول خیرته نه دا چول الله د متنی کمال توفیق نصیب کړي ولا عاقبۃ للمتقین صلی الله علیه وسلم محمد